دلته په پېښور کې په یو ښه پوهنتون کې زموږ یو کشر ورور غالبا د دیرو ضیا نوم د کشر نو هغه دغه رنګ ځان وجلی دی او د هغه څه بعضې الفاظ په دې سوشل میډیا باندې ګردش کوي هغه دا وایي چې پلاره څه د عشق معشوقې کاتیم نشته خو زه په دې ټولنۍ کې ژوند نشم کولی اوس والله علم چې څه مسله ده ماشوم وړوکي نو بجای دی چې خلک دته پیغورونه ورکړي مختلف قسمه هغه نه دي پکار ماشوم خلک تنګي کنه زموږ په ټولنه کې هم داسې شته هغه بچي خلک تنګي هغه سره داسې غلط کار کیږي پلار ته ال نشي ویلی سپیس ډیر زیات دی پلار ته غږ نشي کولی یا مور ته لور غږ نشي کولی دا ګیپونه ختم کړي نو ما تاسو ته څه وجوهات راوړي چې دې وجوهات څه دي په ټولنه کې دا ډېره د وخت ډېره ضروري مسله ده باید چې دې باندې غور او فکر وکړي شي دوی دا وایي دا محققین دا وایي دا همدرد یوسفزی صاحب یو آرټیکل لیکلی دی په هغې کې دا لیکلي چې انسان تاسو که غور وکړئ که نه زما تر خپل ژوند ډېر ګران دی زه داسې په لاره روان یم ما سره استاد نقیب خان کاکا راسره زه داسې روان یم او په لاره کې چې د میخ دی نو دلته مې مګر اخواشه هلکه میخ په دې پخپو کې لاړ شي او زه ته خپله مخوا شم ولې ما ته هم دا خپل ژوند ګران دی د ژوند هم راته ګران دی او دته هم خپل ژوند ګران دی دا زموږ په شعور کې دا خبره ده زه نه غواړم چې ما ته نقصان ملو شي زه نه غواړم دته نقصان ملو شي داسې ده او یو په لاشعوري طور سره زما جسم ریسپانس راکړي زه روان یم یکدم څه دوړه راله زما په دې سپېږمو باندې ننوتله نو په سپېږمو چې دونه ننوتي هغه پرنجي ورته وایي که نه پرنجي راشي ګوره ستا جسم ریسپانس وکړو عبدالرؤف وایي کو غلطۍ کې م راته وایه جسم ریسپانس راکړه چې دا سیز دننه نور نظام ته لاړ نشي سیسټم ته لاړ نشي خراب نه کړي نو ستا جسم ریسپانس ورکړه هغه ته هم دا ستا دماغ اکټیو شو ریسپانس یې ورکړه چې نه نو هغه پرنجي وکړي چې هغه نقصان مزید نور ونه شي نو په لاشعوري طور سره او په غیر لاشعوري طور سره زه ځان مرګ له نه ورکوم چې یو روغ رمټ انسان یي که نه هغه به دا رویه کوي د مار نه به یېرېږي د میخ نه به ځان اخوا کوي د ګولۍ نه به ځان بچ کوي د هغه پرنجي به کوي جسم یې ټیک دی خو بعضې خلک چې هغه نفسیاتي دومره په حزن کې مبتلا شي او په وهن کې مبتلا شي په حزن کې مبتلا شي چې هغه بیا دقه ځان چې لاشعوري طور سره جسم ریسپانس ورکوي او په شعوري طور سره جسم ریسپانس ورکوي هغه ژوند بیلي هغه د خپلو لاسونو باندې دا ژوند واخلي نو دکې مسله شته که نشته دکې مسله ده دې سړي کې مسله ده یوازې ژوند یکدم دی معاشره پرېږدي چې ته یوازې سټل شي داسې کس باندې نظر ساتل پکار یوازې ژوند دا د خودکشۍ سبب د ځان وژنې سبب جوړېدی شي دویمه دا چې د کورنۍ سپورټ ورسره نه وي دا عبدالصمد سمدم دی روغ رمټ دی الله دې نه کړي د پلار د کور وویسته کورنۍ سپورټ ورسره نشته نه به سبب کوي نه څه بل څه دی به ورو دا څیزونه محسوسوي چې دا لکه دا ولې مې پلار ما سره داسې کوي دا د خودکشۍ سبب جوړېدی شي برداره ډپریشن راشي یا یو اوږده ناروغتیا په جسم کې راشي یو سړی ناجوړي نو سم ډېر زیات ناجوړي آخر کې هغه د دې نه تنګ راشي چې مړه به ځان د دې نه ځان ختم کا اوس علامات دې خلکو چې تاسو ته به څنګه پته لګي چې دا فلان کې کس دی په حزن کې مبتلا دی او دی د خودکشۍ طرف ته روان دي د علامات د لیکلي دي په دې آرټیکل کې زه هم تاسو سره شریک کړم نمبر 1 علامه دا هغه کس با تاسو په خاص نظر ساتئ دا یو علامه ده کم کس چې مخکې یو اټمپټ کړی وي خو بچ شوي وي د خودکشۍ د ځان وژنې کوشش یې کړی وي هغه بچ شوي وي نو یو په دې کس په نظر ساتئ دا یو غټه علامه ده دغه کس کې علامات بیا ډېر کېدي یو ځل اټمپټ کړی دی په دویم ځل هم کولی شي نمبر 1 نمبر 2 کم خلک چې غم کې وي او د مرګ خبرې ډېرې کوي بعضې خلک تاسو ټولنه کې ورسره کښېنئ مړه بس وي دې ژوند نه خو مې تنګ راغلی یم او به دا مرګ بس ښه دی چې بس مړ شم او دا دي او هغه دي نو کم خلک چې د مرګ خبرې ډېرې کوي دا دویمه خبره ده درېیمه خبره اچانک دی بیل شي د ټولنې نه اچانک دی د ټولنې نه پرېږدي بل خوا لاړ شي دام د علاماتو کې شمېر ده بله خبره دا ده چې خوب یا سم ډېر شي خوب دی ښه ډېر کوي یا ډېر کم شي خوب له نه ورځي خوب له یا نه ورځي یا خوب ښه ډېر کوي دا بله علامه ده بله خبره دا ده په وړه وړه خبره ډېره زیاته غوسه کوي په معمولي خبره دی اسمان ته خیږي دا قسم هم دا خطرناک دی نفسیاتي مسله ده دی هم د ځان وژنې کوشش کولی شي بله دا ده چې په یو انسان باندې داسې حادثه سره راشي نوکري ورته نه ملاوي یو ښه نوکري د دې نه هغه لاس ووینځي یا مطلب حادثه سانحه راشي زموږ په ټولنه کې ډېر داسې کتلي وي چې یو کس مړ شي نو هغه بل په غم کې هم ځان ختم کړي دا یو علامه ده بله علامه ده چې ځان په ټولنه باندې بوج ګڼي خلک ورته بار بار هغه ته خبرې کوي نو هغه وایي بس زما ورتلس ما څه اهمیت نشته نو بار ځان به ختم کړم دا یو علامه ده او بله خبره دا ضروري خبره ده په مستقبل کې دلچسپي ختم شي مړه په مستقبل څه کې بس پرېږده بس اس په کار مې نه دی په ژوند باندې څه کې د مستقبل نه دی بېچینۍ خبرې کوي نو دا یو علامه ده او بله خبره دا ډېره کوي دنیا فضول ده هېڅ ضرورت د دې نشته اوس الله سبحانه وتعالی داسې خلکو ته زه دا ویل غواړم الله سبحانه دی لکم لام فار د بینیفټ ستاسو دپاره مې دنیا پیدا کړې په دې کې تاسو ژوند وکړئ معاش وکړئ ستاسو دپاره دا شپه ده ستاسو دپاره دا ورځ ده ستاسو دپاره دا کائنات دی ستاسو دپاره دا غرونه دي نو داسې خلک دا خبرې نه کوي چې دنیا فضول نه ده دا خلک لږ سیریس واخلو په کورنۍ کې یو بل سره مونږ کینو ماښام زه خپله کور کې دا کوشش کوم زموږ په کور کې مونږ یو بل سره نه کینو داسې ډېر په اکثر کله ناکله په روټۍ باندې کینو خو داسې ټایم ولې نه وباسو تاسو داسې چلو کې زه هم په دې باندې کوشش کوم چې په هفته کې یو ورځ وټاکې
او د مکالمو له دوام ورکړې ښځه دې هم کېنوه بچي دې هم کېنوه او ښځې ته به ته څه ووایې چې څه راته بس کیسه وکړه چې څه به ووایه چې هغه هم خبرې وکړي لور هم خبرې وکړي رور هم خبرې وکړي ارامه ته به د لور پته ولګي د زوی پته به ورته ولګي د ښځې پته به ورته دوی د کم د ذهني کیفیت نه تېرېږي زموږ په ټولنه کې چې موږ پښتانه موږ هر یو شي ډېر زیات ایزي اخلو موږ او داسې ځان له کار کتلی نه دا مسلې پېښېدی شي او په دغه علامو کې یوه بله علامه دا ده چې نشه کوي دی د داسې قسم د اعتبار نه دی پکار کېدای شي دی ځان ووجي نشي چې څوک کوي د آیس وغیره او چرس وغیره څکي نو دی هم څه پته نه لګي نو دا خبرې سیریس والے هغه ځوانانو ته هغه پیغلو ته چې اکثر پلار ورته سخته خبرې وکړي بل نور خلک ورته سختې پختې خبرې وکړي نو د تنګېږي هم ستا پلار دی ستا مور ده نیکه دی نو په دې خبرو ځان مه خفه کوئ تاسو یې دا زړه ټوکړېږي نو یو شاعر و چې دا خوږې ترخې به یو بل سره وایو دا خوږې ترخې به یو بل سره وایو او کاروان به دا منزل په لورې بیایو او ناکامۍ ته مو چې څوک په انتظار دي په دې دنګو غرو ختل به ورته ښایو نو کوشش وکړئ تکړه شئ قرآن له ډډې ورکې سنت له ډډې ورکې یو بل سره ملګري شئ یو بل سره کلام وکړئ غمجن کېږئ مو په وهن کې مو مبتلا کېږئ په حزن کې مو مبتلا کېږئ مؤمنان یې تکړه شئ او د دې ستونزو د دې بدامنۍ د دې تیارو مقابلې وکړئ تکړه شئ ابي زور هسې پیغور شي چې همت ور سره مل نشي او رک هغه مشال شه چې تیار شي او دا بل نشي نو ځوانانو تاسو ته مې راخواست چې تکړه شئ دا ژوند د الله سبحانه وتعالی یو نعمت دی دا مه خرابوئ خودکشي ګورئ اصلا دا حرامه ده خو دغه خلک دا نفسیاتي بیماران دي دوی له توجه ستاسو زمونږ پکار ده او داسې خلک دا یاد لرئ اخري خبر کوم ډېر ضروري خبره ذهن ته اوس راغله چې داسې خلک کې داسې مسله راشي که نه تاسو په هغه په پیریانو باندې او په مولیانو باندې مه ګرځوئ دا خالصتا د سایکیټري مسله ده نفسیاتي ډاکټر له ډایرکټ بوزئ تاسو په هغه په دې نورو خلکو کله په بونیر ته بوزئ او کله کاکا صاحب له کله بابا صاحب له هغه په هغې کې نور هم میرات کوي نو تاسو کوشش مې خواست مې دا دی دا ډاکټر له تاسو بوزئ بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم آمين يا رب العالمين